A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear friends, Assalamu alaikum. I am fine. I hope you will be fine too. May God bless you. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو امید لرم چې ښه به یې. نننی کلاس زموږ د رایټینګ میټیریلز په باره کې دی. مطلب د لیکلو چې څومره میټیریلز دي نو هغه په نن کلاس کې ډسکس کوو. بله دا چې د رایټینګ میټیریلز دپاره په انګلیش کې سټیشنري هم استعمالیږي. نو تاسو ګورئ سټیشنري آیټمز او رایټینګ میټیریلز. لاندې ګورئ اریزر کومې ته چې تاسو په پښتو کې ربر وایئ نو د دقې دپاره په انګلیش کې اریزر استعمالیږي. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې ته اریزر وایي. مخکې دی شارپنر یا پنسل شارپنر کومې ته چې تاسو په پښتو کې پنسل کاټ وایي نو دقې ته په انګلیش کې شارپنر یا پنسل شارپنر ویلی کېږي. بیا کوم ته چې تاسو سریش وایي د دقې دپاره په انګلیش کې ګلو استعمالیږي. مخامخ تاسو ته ښکاري په انګلیش کې دې ته ګلو وایي. بیا پسې مخکې ګورئ ګلو سټیک نو د سریشو چې کومه سټیک یې مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته ګلو سټیک ویلی کېږي. مخکې ګورئ پیپر یا بلینک پیپر کومې ته چې تاسو پاڼه یا کاغذ وایئ نو د دقې لپاره په انګلیش کې پیپر یا بلینک پیپر استعمالیږي. بیا دا مخامخ کوم سټیم چې تاسو ته ښکاري نو دې ته په انګلیش کې سټیم یا انک ربر سټیمپ ویلی کېږي. مخکې ګورئ سټیپلر کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم سټیپلر وایئ. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته هم سټیپلر ویلی کېږي. بیا چې د دې کومه کونډې نو هغې ته په انګلیش کې سټیپلر پنس ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې ته سټیپلر پنس ویلی کېږي. مخکې ګورئ پیپر کلیپس دا لاندې کومه کلیپس چې تاسو ته ښکاري دې قسم کلیپس ته په انګلیش کې پیپر کلیپس ویلی کېږي. مخکې دی هایلایټر کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم هایلایټر وایئ کوم چې تاسو د پیپر یا عام استعمالوئ نو دقې ته په انګلیش کې هم هایلایټر ویلی کېږي. مخکې دی کلیپ بورډ کومې ته چې تاسو په پښتو کې پرچکلک وایئ په کوم چې تاسو پیپر ورکوئ نو دقې ته په انګلیش کې کلیپ بورډ ویلی کېږي. مخامخ ګورئ سټیکي نوټس کومې ته چې تاسو سلیخ کاغذ وایئ نو د دقې لپاره په انګلیش کې سټیکي نوټس استعمالیږي. مخکې ګورئ سیزر نو دا هم په سټیشنري کې راځي کومې ته چې تاسو قینچي وایئ او په انګلیش کې دې ته سیزر ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ډراوینګ پنس دا لاندې کوم پنس چې تاسو ته ښکاري دې قسم پنس ته په انګلیش کې ډراوینګ پنس ویلی کېږي. بیا کومې ته چې تاسو په پښتو کې کاپي وایئ کوم چې تاسو د رایټینګ دپاره استعمالوئ نو دقې ته په انګلیش کې نوټ بک ویلی کېږي. بیا کوم ته چې تاسو په پښتو کې لیپاپه وایئ کوم چې تاسو د لیټر یا د ډاکومنټس دپاره استعمالوئ نو دقې ته په انګلیش کې انویلپ ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ پوش پنس دا لاندې کومه پنس چې تاسو ته ښکاري نو دې ته پوش پنس هم ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته پوش پنس وایي. بیا د کوم ردي سیزونو دپاره یا د کاغذونو دپاره چې کومه باسکټ نو هغې ته په انګلیش کې ویسټ باسکټ ویلی کېږي. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته ویسټ باسکټ وایي. مخکې دی ډیسک کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم ډیسک وایئ لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته هم ډیسک ویلی کېږي. او کوم ته چې تاسو بینچ وایئ نو دقې ته په انګلیش کې هم بینچ ویلی کېږي. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته هم بینچ وایي. دا لاندې کوم چیر کومه کرسۍ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم کرسۍ ته په انګلیش کې سویول چیر ویلی کېږي. دا څنګه ویلی کېږي سویول چیر. بیا دا مخامخ کوم نشانات چې تاسو ته ښکاري نو دا هم په سټیشنري کې راځي. دې قسم لیبلز دې قسم نشانات ته په انګلیش کې لیبلز ویلی کېږي. مخکې دی ټیلیفون ټیلی په انګلیش کې اصل کې د دور مطلب د لرې ځای لپاره استعمالیږي. دا لاندې کوم فون چې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې ټیلیفون ویلی کېږي. مخکې دی ټیپ ډسپنسر د ټیپ د کټ کولو لپاره چې کومه ډسپنسري کومه آله نو هغې ته په انګلیش کې ټیپ ډسپنسر ویلی کېږي. د فایلونو دپاره چې کومه المارۍ نو دغه قسم المارۍ ته په انګلیش کې فایلینګ کیبینټ ویلی کېږي. دا څنګه ویلی کېږي فایلینګ کیبینټ. مخکې دی بل ډاک کلیپس
دا لاندې کلیپس چې تاسو ته ښکاري دې قسم کلیپس ته په انګلیش کې بل ډاک کلیپس ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ پیکس یا پیکس ماشین کوم چې د کاپي لپاره استعمالیږي. لاندې تاسو ته د پکچر ښکاري په انګلیش کې دیتا پیکس یا پیکس ماشین ویل کیږي. مخکې دی کمپیوټر کوم ته چې تاسو په پښتو کې هم کمپیوټر وایي دا هم په سټیشنري کې راځي په انګلیش کې دیتا هم کمپیوټر ویل کیږي. مخکې دی LCD یا مانیټر نو دیتا LCD هم ویل کیږي او مانیټر ته هم ویل کیږي. LCD نه مطلب دی لیکویډ کرسټل ډسپلی. بیا د کمپیوټر لپاره چې کومه کیبورډ کوم ته چې تاسو په پښتو کې هم کیبورډ وایي لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري په انګلیش کې دیتا هم کیبورډ ویل کیږي. او کوم ته چې تاسو ماوس وایي نو دغه ته په انګلیش کې هم ماوس ویل کیږي کوم چې د کمپیوټر لپاره استعمالیږي. بیا پسې مخکې ګورئ فولډر یا فایل فولډر نو دا هم خلک د فایل د ډاکومنټس لپاره استعمالوي په انګلیش کې دیتا فولډر یا فایل فولډر ویل کیږي. بیا کوم ته چې تاسو بال پین وایي نو دغه ته په انګلیش کې بال پوینټ ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي بال پوینټ. مخکې ګورئ CPU کوم چې د کمپیوټر لپاره استعمالیږي او د CPU نه مطلب دی سنټرل پروسیسینګ یونټ. بیا کوم ته چې تاسو په پښتو کې مارکر وایي نو دغه ته په انګلیش کې هم مارکر ویل کیږي. لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته هم مارکر ویل کیږي. او کوم ته چې تاسو په پښتو کې پنسل وایي نو دغه ته په انګلیش کې هم پنسل ویل کیږي. لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري. مخکې ګورئ فاونټین پن نو هغه پن په کوم کې چې تاسو صحیح اچوئ نو دغه ته په انګلیش کې فاونټین پن ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ رائټینګ وایټ بورډ نو کوم چې د لیکلو لپاره کومه بوري نو هغه ته په انګلیش کې وایټ بورډ یا رائټینګ وایټ بورډ ویل کیږي. او کوم چې تور بورډ کوم چې د چاک لپاره استعمالیږي نو دغه ته په انګلیش کې رائټینګ بلیک بورډ یا بلیک بورډ ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ وایټ بورډ مارکر نو کوم چې د وایټ بورډ لپاره کوم مارکر نو هغه ته په انګلیش کې وایټ بورډ مارکر ویل کیږي. او د بلیک بورډ لپاره چې کومه چاک استعمالیږي کوم ته چې تاسو په پښتو کې هم چاک وایي لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته هم چاک ویل کیږي. او د بورډ د ورانولو لپاره چې کومه جاړنی نو هغه ته په انګلیش کې ډسټر ویل کیږي. کوم چې د لیکلو د ورانولو لپاره استعمالیږي نو هغه ته په انګلیش کې ډسټر ویل کیږي. مخکې ګورئ پنسل کلرز نو دا یو قسم پنسلي په دې کې مختلف رنگونه نو دې قسم پنسلي ته په انګلیش کې پنسل کلرز ویل کیږي. او کوم ته چې تاسو په پښتو کې کتاب وایي نو دغه کتاب په انګلیش کې بوک ویل کیږي. لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې دیتا بوک ویل کیږي. دا لاندې کوم پلیټ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم پلیټ ته په انګلیش کې پینټ پلیټ ویل کیږي. دا څنګه ویل کیږي پینټ پلیټ. مخکې ګورئ سیټ سکویر کوم چې زیاتره د میتھس لپاره استعمالیږي نو دغه ته په انګلیش کې سیټ سکویر ویل کیږي. لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري. بیا د مخامخ کوم د کلر پلیټ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم پلیټ ته په انګلیش کې واټر کلر پلیټ ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ پینټ ټیوبس نو پینټ په انګلیش کې رنګ ته وایي نو دې چې کومه ټیوبونه دي نو هغه ته په انګلیش کې پینټ ټیوبز ویل کیږي. مخکې ګورئ رولر کوم ته چې تاسو په پښتو کې پیمانه وایي کوم چې تاسو د پیپر لپاره یا د کاپي لپاره استعمالوئ نو دغه ته په انګلیش کې رولر ویل کیږي. مخکې ګورئ پنسلز هولډر دا یو قسم باسکټ د پنسل لپاره ای د په انګلیش کې پنسلز هولډر ویل کیږي. مخامخ تاسو ته ښکاري. مخکې دی کرینز دا یو قسم رنگین پنسلې دي لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري په انګلیش کې دیتا کرینز ویل کیږي. بیا پسې مخکې دی پنسل کیس یا پنس کیس د پنسل یا د پنس لپاره چې کومه پارسي نو هغه ته په انګلیش کې پنسلز کیس یا پنس کیس ویل کیږي. بیا د مخامخ کوم اریزر چې تاسو ته ښکاري نو دیتا انک اریزر وایي مطلب د سیاهي لپاره چې کومه اریزري نو هغه ته په انګلیش کې انک اریزر ویل کیږي. مخکې دی پاین ټیپ پن دا مخامخ کوم پن چې تاسو ته ښکاري دی په انګلیش کې پاین ټیپ پن ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ ګرین بورډ نو کوم چې شین کلر بورډ لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري نو دې قسم بورډ ته بیا په انګلیش کې ګرین بورډ ویل کیږي.
دا مخامخ کوم بورډ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم بورډ ته په انګلیش کې نوټس بورډ یا بولټن بورډ ویل کېږي. کوم ته چې تاسو په پښتو کې هم نوټس بورډ وایي. بیا به مخکې دی وینډو انویلپ. نو دا هم د لفافې یو قسم دی. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې قسم لفافې ته وینډو انویلپ ویل کېږي. بیا دا هم د لفافې یو قسم دی کوم چې د میل لپاره استعمالیږي. نو دې قسم لفافې ته په انګلیش کې ایئر میل انویلپ ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ پوسټ کارت. نو پوسټ چې کومه دی کوم چې د ډاکخانې لپاره استعمالیږي. نو دې قسم کارت ته بیا په انګلیش کې پوسټ کارت ویل کېږي. مخکې ګورئ دا هم د لفافې یو قسم دی. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري او دې قسم لفافې ته په انګلیش کې منیلا انویلپ ویل کېږي. دا څنګه ویل کېږي؟ منیلا انویلپ. مخکې دی کالکولیټر. نو دا هم په سټیشنري کې راځي کوم ته چې تاسو په پښتو کې هم کالکولیټر وایي نو دغه ته په انګلیش کې هم کالکولیټر ویل کېږي. دا مخامخ کوم پنس چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم پنس ته په انګلیش کې بال پوینټ پنس ویل کېږي. لاندې تاسو ته ښکاري. بیا مخکې ګورئ پیپر سټریپر ماشین. نو دا یو قسم ماشین دی د پیپر لپاره استعمالیږي او دې قسم ماشین ته په انګلیش کې پیپر سټریپر ماشین ویل کېږي. مخکې دی نوٹ پیډ. دا یو قسم پیډ دی د رائټینګ لپاره. دې قسم پیډ ته په انګلیش کې نوٹ پیډ ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ سپایرل بوک. نو دا لاندې کوم بوک چې تاسو ته ښکاري نو دې ډیزاین بوک ته په انګلیش کې سپایرل بوک ویل کېږي. بیا کوم ته چې تاسو په پښتو کې قلم وایي نو دغه ته په انګلیش کې کالیګرافي پین یا بمبو پین ویل کېږي کوم چې خلک د رائټینګ لپاره استعمالوي. بیا دا مخامخ کوم رنګ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم رنګ ته په انګلیش کې رنګ پایلز یا رنګ بایندر پایلز ویل کېږي. مخامخ تاسو په دې پکچر ښکاري. مخکې دی وایټنر یا کریکشن پین کوم چې د رائټینګ کریکشن لپاره استعمالیږي نو دغه ته په انګلیش کې وایټنر یا کریکشن پین ویل کېږي. بیا دا مخامخ کومه پنسل چې تاسو ته ښکاري نو دا یو قسم رنګین پنسل دی. دې قسم پنسل ته په انګلیش کې پنسي پنسلز ویل کېږي. مخکې ګورئ پن کارټریج په کوم چې تاسو د پین لپاره صحیح راکاږئ نو دغه ته په انګلیش کې پن کارټریج ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ ډایري کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم ډایري وایي کوم چې زیات خلک د لایف ریکارډ لپاره استعمالوي او په انګلیش کې ته هم ډایري ویل کېږي. مخکې دی فوټو سټیټ ماشین یا فوټو کاپي ماشین کومې ته چې تاسو په پښتو کې فوټو سټیټ ماشین وایي نو دغه ته په انګلیش کې فوټو سټیټ ماشین یا فوټو کاپي ماشین ویل کېږي. دا مخامخ کومه کونډې کومه کلیپس چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم کونډو ته په انګلیش کې کلاسپس ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ کریکشن فلوئډ. دا چې په کوم ځای کې د رائټینګ کومه غلطي نو د هغې د کریکشن لپاره استعمالیږي او په انګلیش کې دې ته کریکشن فلوئډ ویل کېږي. مخکې دی ایزل. نو د بورډ لپاره چې کومه پریم استعمالیږي مخامخ تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته ایزل ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ پیپر پنچینګ ماشین. نو دا د کاغذ د پنچینګ لپاره استعمالیږي او دې قسم ماشین ته په انګلیش کې پیپر پنچینګ ماشین ویل کېږي. دا مخامخ کوم مارکر چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم مارکر ته په انګلیش کې سکیچ پنس ویل کېږي. لاندې تاسو په پکچر ښکاري. بیا به مخکې ګورئ ټیکس. نو دا د کاغذ چې کوم لیبلې کوم چې د مختلف بوکس لپاره استعمالیږي نو دغه ته په انګلیش کې ټیکس ویل کېږي. مخکې ګورئ پیپر سټیک. نو د کاغذ لپاره چې کومه سټیک نو هغې ته په انګلیش کې پیپر سټیک ویل کېږي. مخامخ تاسو ته په پکچر ښکاري. بیا به مخکې ګورئ بوکس مارک. نو دا د بوک لپاره استعمالیږي. مختلف قسم نشانات دي. لاندې تاسو ته په پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته بوکس مارک ویل کېږي. بیا دا مخامخ کوم کټر چې تاسو ته ښکاري دا د کاغذ د کټینګ لپاره استعمالیږي په انګلیش کې دې ته پیپر کټر ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ ډیوایډرز یا فایل ډیوایډرز کوم چې د فایل د ډیوایډینګ لپاره استعمالیږي نو دغه ته په انګلیش کې ډیوایډرز یا فایل ډیوایډرز ویل کېږي. مخکې دی ټایپ رائټر. نو دا د رائټینګ لپاره استعمالیږي. دې قسم ماشین ته په انګلیش کې ټایپ رائټر ویل کېږي. بیا به مخکې ګورئ جیومټري باکس کومې ته چې تاسو په پښتو کې جیومټري باکس وایي. لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته جیومټري باکس ویل کېږي. دا مخامخ کوم کلرز چې تاسو ته ښکاري نو دا هم په سټیشنري کې راځي. دې قسم کلرز ته په انګلیش کې
پوسټر کلرز ویل کیږي. بیا به مخکې ګورئ ربر بینډز کمی ته چې تاسو په پښتو کې تسمه وایي، لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته ربر بینډز ویل کیږي. بیا د کتابونو لپاره چې کومه بیلټي کومه پټۍ کومه چې سټوډنټس د بوکس لپاره استعمالوي نو دغه ته په انګلیش کې بوکس بیلټ ویل کیږي. مخکې دی بیک پیک یا سکول بیگ کمی ته چې تاسو په پښتو کې بسته وایي نو دغه ته په انګلیش کې بیک پیک یا سکول بیگ ویل کیږي. بیا به مخکې ګورئ انک پاټ کمی ته چې تاسو په پښتو کې دوات وایي کومه چې د سیاهي لپاره استعمالېږي په انګلیش کې ته انک پاټ ویل کیږي. بیا دا مخامخ کوم لازګه چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم لازګې ته په انګلیش کې پیپر ټیپ ویل کیږي، لاندې تاسو د پکچر ښکاري په انګلیش کې ته پیپر ټیپ وایي. مخکې دی انک کمی ته چې تاسو صحیح وایي ټیک ده نو دقیقه ته په انګلیش کې انک ویل کیږي او په اردو کې ته سیاهي ویل کیږي. بیا د پین چې کومه نوکۍ نو هغې ته په انګلیش کې پین ټیپ یا پین نیب ویل کیږي. مخامخ تاسو په پکچر ښکاري او په انګلیش کې ته پین ټیپ یا پین نیب ویل کیږي. دا مخامخ کم نرس چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم نرس ته په انګلیش کې تم ټیکس ویل کیږي، لاندې تاسو په پکچر ښکاري. مخکې دی کمپیس کمی ته چې په اردو کې پورکار ویل کیږي، کم چې زیاتره په میتس کې استعمالېږي نو دغې ته په انګلیش کې کمپیس ویل کیږي. مخکې دی پیپر ریم د کاغذ د شیټ دپاره چې کومه کوري لاندې تاسو په پکچر ښکاري نو دغې ته په انګلیش کې پیپر ریم ویل کیږي. مخکې ګورئ کلوز پیک دا لاندې کم کلیپ چې تاسو ته ښکاري دې قسم کلیپ ته په انګلیش کې کلوز پیک ویل کیږي. بیا پسې مخکې دی کینویس نو دا هم په سټیشنري کې راځي، یو قسم کور دی لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته کینویس ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ آیل پاسټلز نو دا یو قسم رنګین پنسلې دي لاندې تاسو په پکچر ښکاري دې ته په انګلیش کې آیل پاسټلز ویل کیږي. بیا کوم ته چې تاسو په پښتو کې سلیټ وایي نو دغه ته په انګلیش کې سلیټ یا سلیټ بلیک ویل کیږي، لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته سلیټ یا سلیټ بلیک ویل کیږي. مخکې دی سمال پیډل بورډ کومې ته چې تاسو په پښتو کې تختې وایي لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته سمال پیډل بورډ ویل کیږي. بیا مخکې دی نیک ټای نو د مرۍ دپاره چې کومه ټای مخامخ تاسو په پکچر ښکاري دې قسم ټای ته په انګلیش کې نیک ټای ویل کیږي. مخکې دی د ټولو نه لاست لیپټاپ کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم لیپټاپ وایي نو دا هم په سټیشنري کې راځي، لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته هم لیپټاپ ویل کیږي. نو دا و زمونږ د نن ورځې کلاس. زه امید لرم چې تاسو به زمونږ په کلاس ډېر ښه پوه شوي یئ. که بیا هم تاسو ته څه مسئله او په کوم څه نه پوه شوي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. که په دې کلاس کې زما نه څه غلطي شوي نو د هغې زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم او انشاءالله بیا به میلاویږو د بل کلاس سره. اوکې بای، د لوی الله په امان.